چې جې د هسپتال کې صحیح سهولت نشته. اوس مې مریض راوسته، ورور مې راوسته، هله انجکشن د هغه ځای نه راوړه، بازار نه راوړه، هغه د ټوپ هغه مزې هم راباندې د بازار نه راواچته. دا سهولتونه نشته. په نوم سرکاري هسپتال په منځ کې دغه حال دی، کله یو خوا منډې وي او کله بل خوا منډې وکړو. را بازار نه واچته، هغه ټوپ کې چې ورکې ډراپ کې هغه مزې شان مې راواغشته. زه د هسپتال ته رالم، زمونږ د انګور د هغې اپریشن کړی دی او هغوی ته دا مسله ده پوه شو چې دغه اپریشن تقریبا میاشت شوله او هغه دغه کېږي. دلته چې کوم ډاکټر ناست دي اوس هغوی له موږ رالولو او هغوی لکه مطلب دا چې موږ ته وایي یاره تاسو دلته الټراساونډ معامله نه کېږي، صرف د تشو امتیازو ټیسټ کېږي او نور د وینې او د دغه ټیسټونه دلته نه کېږي. نو زه حیران ځای یم چې د هسپتال ته ګوره، دونه مین غټ هسپتال د تحصیل هسپتال او هغې کې د علاج نه کېږي، یا مثلا هغې کې د هغه سهولیات دي هغه نه میلاویږي. نو په داسې هسپتالونو باندې بیا څه کوو؟ او خاص کر د صوبه سرحد د حکومت نه، د KPK د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې دونه غټه علاقه ده په دې هسپتال باندې او هغې مطلب د هغې کې دا سهولیت نه په داسې هسپتال کې د وینې او د دغه ټیسټ نه کېږي. نو په هغه هسپتال باندې انتظامیت هم زه دا وایم چې دا کاته چې ټیک کړي او که نه وي پوه شي د دې مطابق دا ایکشن واخیستی شي. چېرې دې کې دا سهولت نشته دی نو نور سهولت به پکې بیا سي. زمونږ د هسپتال کې مسله دا ده چې ګوره یو سړی به راشي هغه سره پیسې وي، یو سړی به راشي هغه سره به نه وي. دلته غریبانان هلکه راشي ډاکټر ورته ټیسټ ټولې کړي او دوی ورته لاړ شه بهر یې وکړه. دلته ټولې دي خپلې لیبارټرۍ کولو کړي دي، دلته څوک ټیسټ ته نه پرېږدي، بهر لاړ شي هغه ته ټیسټ وکړي پیسې ترې واخلي. دلته سرکاري هسپتال دلته دونه غټ ډاکټران دي، دومره سټاف ته دلته لیبارټرۍ دي، ډاکټران دي، ولې دوی څه لپاره تنهاګانې دي؟ دوی به لاړ شي بهر وال 1500 روپۍ به ورکړي او یاره بس دوی خپلو کې میلو دي. د دې خبرې تحقیقات کول پکار دي چې آیا دا څه وجه یو سړی به دغه بیخي وسني دلته به دې لپاره راغلي کري بیا ځان سره صرف روړي هغوی به هغه ټیسټ ونکړي او بغیر د وین او بغیر ټیسټ نه به لاړ شي. اسماعیل دی، زه دلته کې شوکت هسپتال کې فارمیسي ټیکنیشین یم، د علاج نه مې دلته ټرانسفر شوی دی. دا پلیستروم دی، دې دی کې چې څومره د لنډ هوشه بلکې د غلنۍ نه لاندې والا تر ټول تحصیل کې چې څومره RTA وي یا پریکچر وي هغه افتخار صاحب وګوري یا ایمرجنسي لیول باندې یا همداسې OPD کې هغه ټول کیسز دلته کې بیا مونږه هغې ته POP، هغې ته بیک سلیپ، هغې ته کلوز ریډکشن، کم چې سرجري غواړي نو هغه بیا ډاکټر صاحب چې کم دی نو په لیست باندې واچي بیا د پیر په ورځ هغه OT د زیارت په ورځ باندې. بل دلته کې چې کم دی سامان ملاویږي، کاټن مونږ دې ځای نه ورکوو، کرپ بینډیج مونږ سره اویلیبل دی، زیلوکین انجکشن یې لوکل کم انستیزیا چې مونږ ورکوو په ریډکشن کې د پریکچر دپاره هغه مونږ سره اویلیبل دي. کینولا هر یو شی دلته مونږ سره شته. بل چې کم شي ضرورت وي د ضرورت مطابق هغه شی ورته بازار نه لیکو چې د کم شي کمی وي، بلکې پیشنټ سفر کیږي نه. الحمدلله دلته کې هر یو سروس چې کم دی هغه پرووایډ کوو مونږ ته بیمار ته. د دې ځای د پلیستروم نه هېڅ قسمه کمپلینټ نشته. باقي چې کم کمپلیکیټډ کیس یا داسې څه مسله وي نو هغې کې مونږ ډاکټر صاحب دلته راغواړو، ارتوپیډک سرجنان 3 وړه هلته ناست دي، هغې کې یو کس راوغواړو د هغې نه بیا مونږ رایالو او د هغې په نګرانۍ کې د هغې په سوپرویژن کې دا شی کېږي. دلته کې د چیسټ شو، لمبر سپاین شو، ډارسل شو، KUB شوله دا موږ سره نه کېدل ځکه چې الریډي ماشین موږ سره خراب و. اوس ماشاءالله ماشین ټیک شوی دی، موږ سره هر یو ایکسرے کې بغیر د ډیجیټل نه. کم ډاکټر چې ډیجیټل ولیکي نو هغه موږ ځکه ریپورټ کولی نه شو چې هله موږ ورته وایو چې ډاکټر به نه ایکسپټ کوي نو د هغې د وجې موږ ورته وایو چې روه که ساده کې موږ دله کولی شو که نه شي کولی به بار ډیجیټل وکړه کینی نو موږ سره ماشاءالله نن سبا ټول ایکسرے کېږي. سیزونه د پخوانه را رواني د 10 کلونه د 12 کلونه یو سیز را رواني څه ښه را رواني څه غلط، نو د هغې د مخنیوي دپاره مونږ آن اینډ آف کوشش کوو او دا به کوو چې دلته مونږ کې څه کمزوري زمونږ سټاف کې کمزوري او به مونږ ختمو. او ماشاءالله هسپتال ډېر ښه روان دی. دا د سنتونو معامله ده، دا به آینده انشاءالله هفته پس چې تاسو راځئ دا معامله به ختمي، دا به نی دا به سیز به بالکل مکمل چې کوم د سرکار 2,500 روپۍ فیس دی د هغې به باقاعده رسید ورکړي، رسید بوک به بیا تاسو ګورئ نو دا مسله به بیاني. لیبارټرۍ کې یو CBC یعنی فل بلډ کاونټ موږ سره 2 ځایونه دي، یو زمونږ د ایمرجنسي ده او یو فل بلډ کاونټ دی. که دا کوو نو هغه رانه پاتې کېږي، که هغه کوو نو دا پاتې کېږي. خو ضروري شي زمونږ دا ایمرجنسي ده ځکه دا د ژوند او د مرګ سره ریلیټډ خبرې دي. هغه کولډ کیس مطلب هلته موږ ټول ټیسټونه کوو، یورین آري دی صحیح شوه، ملیریا ده،
LFTs دا HBS HCV دا چې کوم د روټین ټیسټونه دي هغه مونږ کوو باقاعده چې کوم یو بل ټیسټ دی چې هغه د بجټ د وجې نه ځکه چې دا ډېر هیوي بجټ راکاږي CBC د هغې بندوبست مونږ کړی دی او هغې باندې به هم دې هفته کې کار روان شي نو بیا به یو ټیسټ هم بار ته نه ځي ایون بلډ سمیر دپاره د دې دپاره مونږ یو سټریټجي کړې ده ډیچو صاحب سره پې میټینګ کړی دی صحیح شو خو لا ویلې په دې نو شو هسې نه هغه لیټ شي او زه ووایم نو بیا سړی مختوره نه صحیح شو نو هغه مونږ انشاءالله ویل چې یاره د دې پیر په ورځ به دا شی لانچ کوو خو هغه بس انشاءالله په دې هفته کې به دوی مونږ ډیجیټل ایکسرے دلته جوړو په دې ډپارټمنټ کې مونږ ډیجیټل ایکسرے جوړو د هغې هم خبره شوې ده صحیح ده که نه ډیجیټل ایکسرے صرف د فلم پیسې به تاسو ورکوي ایکسټرا پیسې به نه ورکوي بار مارکیټ کې 700 ده 600 ده 400 ده دلته به صرف چې کوم د ایکسرے د ډیجیټل دپاره کوم فلم راځي د هغې پیمنټ به کوي ځکه تاسو د میډیا والا ته مونږ په دې دا څیزونه وایو دلته هر شي ارزاني بیا هغه ارزانه مو اداره تفریقه لکه ایکسرے فلم 50 روپۍ دی ټیک شو که نه 50 کې مونږ خلک بازابوي چې دا ډېر دی صحیح ده یا HBS HCV مونږ کو په 150 وایي دا ډېر دی صحیح شو که نه هم په دې څیزونو باندې زمونږ د هسپتال نن سبا روان دی چې مونږ ته کوم میډیسن راشي د سټور ته هغه مونږ ریسیو کو د سرکار نه چې کوم راشي هغه مونږ ریسیو کو سټور کې کیدو بیا د دې نه سیمپل والی چې سیمپل والی نو هغه لیبارټري ته لاړ شي په فیس 5 کې د دې لیبارټري د هغې د ډیټیل وایو د ډیټیل وشي چې وشي نو هغې بیا موږ ته یو رپورټ راکړي چې دا تاسو اوس دا میډیسن تاسو خپل مریضانو ته ورکولی شئ نو مونږ لیږلي دی مونږ ډیلی حساب باندې ډیټیل ته وایو چې بھائی مونږ له دا ډیټیل رپورټ راکړي ډیچو صاحب ته DG صاحب ته ایون چې کوم زمونږ چیف ډرګ انسپیکټر ولایت هغه زمونږ د دې سرزو دی زمونږ یار دوست دی هغه ته مو ویل هغه چې ډاکټر صاحب ما ورته هم ټیلیفون کړی دی نو چې هغه ډیټیل رپورټ راشي نو دا بیا مونږ استعمالو بغیر ډیټیل دا مونږ نه استعمالو بیا کله ناکله د دې ډیټیل فیل هم شي چې فیل شي هغه بیا کمپنۍ ته واپس شي چې به وروره دا مونږ نشو استعمالولی دا ډیټیل فیل شوی دی نو اوس سرنج راغلی وي 22 लाख سرنج هغه یو کمپنۍ سپلای کړی وي DG هیلث ته سیکټري هیلث ته د هغې ډیټیل رپورټ فیل راغلی دی اوس هغې دغه اچولی ده کیس کمپنۍ دغه سره کوټ کې کیس اچولی چې وروره دا کوم رپورټ شوی دا غلط دی مونږ دا سیسټیک دی نو اوس که کمپنۍ وګټو نو هغه به ریلیز شي ټول هغې کې 40,000 مونږ سره پراته دي خو د هغې نه مونږ یو سرنج نشو استعمالولی صحیح ده که نه نو چې هغه کله کمپنۍ کیس وګټي یا مونږ ته دغه شي نو هغې دغه نه به مونږ د استعمالو لکه دا څیزونه دي داسې میډیسن مونږ سره پراته دي لا ډیټیل یې نه راغلی کیژوالټۍ دا مونږ په ELP باندې کوو ځکه چې دا مطلب لایف سیوینګ دي دا په هر طریقه به مونږ دا کوو لکه یو ډرپ سیټ کینولا یو سرنج ډیکاډران صحیح شو وورین انجکشن او نوسپا لکه خدا نه خواسته روډ ټریفک اکسیډنټ راشي بیا دا ګنډلو دا دغه سي سوچرز دا شو POP دا ټول مونږ سره په وافر مقدار کې پراته دي دا مونږ ورکو ټیک شو دویم ضروري کولډ کیس راشي کولډ کیس کې یو سرنج یا یو سیس کولډ مینز او سړی دی وایي سینه مې خرابه ده دغه مې خرابه یو انجکشن ورته ډاکټر ولیکي نو دا ټول لکه چې ایمرجنسي دپاره چې کوم ایمرجنسي ده هغه روډ ټریفک اکسیډنټ دی فایر آرم دی او سکافل دی د هغې لپاره مونږ دا ریډي ساتلي چې دغه دوران کې ته چاته ویلی نه شي چې ته سرنج راوړه ته دا راوړه ته دا راوړه ټیک شو دا مونږ ایټ اینی کاس مونږ وافر مقدار کې ساتو چې د هسپتال یوازې MS نه چلی د هسپتال ډاکټران نه چلی نشي چلولی نه نرسانې چلولی شي نه زمونږ پیرامیډیک سټاف نه حکومت د دې په چلولو کې د عوامو د کوآپریشن ډېر زیات ضرورت دی او مونږ هغې ته خواست کوو نو نه چاره پورې زه ناست یم چې څه مسلې ډایرکټ دی راځي او مونږ آن د سپاټ دا مسله حل کوو